د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کوو، دا د مور په دې ګیټ که ته وایې چې دا څنګه په دې څنګه دې پوهیو، د مور په ګیډه کې د ماشوم پروت دی، هغه مخصوص ټمپریچر غواړي. په ژمي کې هم ورته الله هغه ټمپریچر رسوي، اوړي کې هم ورته رسوي. چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوځې وو، هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي، بیا حرارت زیات نه شي، او په ژمي کې به یې خېټې ته هیټر ایږدو، هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي. او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسوي، او هغه غلط ګیس هغې خدای وباسي کاربن ډای د ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي. نه دغه دی کې وجود دقسې خاموش پروت دی، لوکان جوړېږي، ویښته جوړېږي په سر باندې، هډوکي جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم، او جمدی پروت دی. کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي ګنې مې زده. یو قادیاني و، زموږ یو عالم سره بحث و مناظره وه. نو قادیاني دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان دې میرزا غلام محمد قادیاني ته مسیح وایي. وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی. وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واله او نه لوی بلکل. وی دا عیسی علیه السلام هلته اودس پاتې کوم دی کوي. دا مولانا صاحب ورته وایي چې د مور ګیره کې څو میاشتې تېرې کړې دي؟ وی 9 میاشتې. وی مور ګیره کې د غول کم دی کول؟ هغه ته مور وښایه کنه چې کوم دی پرې ته ناست وې، او هغه به وایي چې د پول هغه دی هغه ته وښایه، چا باندې ایران وښایه چې د مور ګیره کې دې پکې متیازې کولې. وی الله راله بندوبست کړی و. نو د حدیث بچی چې تا له دلته بندوبست بولي چې هغه لاته نشي کولی. دا اسباب د چا په لاس کې دي؟ اور یو سبب د سوځېدو دی، دا خو منې که نه، لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه. اوبه د غر کېدو سبب دی، لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم پې خدای پاک راپورې باسه که نه، دا هم ته الله مثالونه ښیي. جناب نو دی یو چې راویښ شو، خوراک هم پروت دی، دا یو ورته وایي چې هلکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي، رو خبرې کوه، بر څوک به ونه لري، د قیانوس دی څونه. یاره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي، یو شپه به ابل ورته وایي یاره الله اعلم، الله ته پته ده چې څومره ټیم دی. قرآن شریف کې الله وایي یو وایي یو شپه، بل وایي الله ته پته ده. دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده. د یو ته وایي داسې کار وکړه، د جامې دې بدلې کړه، ځلې جامې واچوه، او خفیه پټ لاړ شه ښار ته، د قیانوس او د هغه پوځ پولیس څوک در باندې خبر نه شي، او طعام به راوړې، خو ایهم اسقط پاکیزه طعام، حلال حرام خوراک راپسې راونه. هلکه شوکبونه وي، جامې بدلې، بیس بدل کړي، جامې بدلې کړه، پټ غوندې وځه، ډېره ښه جامې بدلې کړې، او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار ونه دی، ښه خبرې هم په زوره ونه کوې، غلې غوندې ووت. چې ووت داسې پټ ځي، پټ ځي، په ښار ورته نه وځي. او 300 کاله 9 میاشته د پاسه ښار نقشه خو به ده ته ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغې، د دې ښارونو به دروازې وې، لکه فکر زموږ د پېښور پخوا دروازې ما اورېدلو چې دا دروازې به د شپې ماښام بدلول او سهار به یې فلول، چې به دروازې ته وکتئ بر یې لیکئ لا اله الا الله عیسی روح الله. هلته دا څنګه چل دی یار، دې دروازه باندې په بوت ولاړ، خو بوت نشته، داسې غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړی دی، برې دروازې ته ورغی چې ویې کتل په هغې هم لا اله الا الله لیکلي شي. هلکه دا خو زمونږ ونه ښار دی که نه، یو خوا بل خوا ګوري، بل ښار به نو بل خو نشته، خو فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده، دا څه مسله ده؟ زه جو بینما دا بالکل تفسیر مظهري، تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي. هلکه خدای ګدر زه ورکومه چې ویښ یم کودیم، ښه ویښ یم کودیم، یاره ویښ یم، نو دا خو هغه ښار نه دی، دا څه مسله ده؟ نو په دې بله ده اورېده دننه به ورشو، چې دننه ورغې اوس دې پټ کېږي سود بېرته ویل چې ګوري لکه دا خلک ټول بدل دی، هلکه دا جومات څه کوي ګرجا، هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي، لکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني؟ ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چا عیسی علیه السلام پېژانده، نه دلته ګرجا وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و، خو دا څه مسله ده؟ یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوي، دماغ به کار نه شي. خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي، ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم، خو چې څه ډوډۍ خولې یوسم، یو دوکاندار ته ورغی،
چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته یې هغه پیسه راواخېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده او روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که بدلې شوي دي ورسره لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې څوک راوباسي ایوب خان د دغه هغه روپۍ نوټ کې اوس دی راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه او په پټه کوي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زرې روپۍ دا خو څه چلېږي چې ویې کتل یاره که دا خو زره چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خورې ده بل ته خورې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سر یې ګرفته سر یې کلک د مټې خزانه دې کوم دی مونتې جی خزانه مې له ده مونتې ماله ډوډۍ راکړې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکړې نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه کنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس د قیالوس ته بې پیش نه کړي دا څه په غم واوړې ده نه چې نه ما خزانه نه دا دروغ وایي خزانه کوم نه او پلار که مې خبر شو پلار وایي قبر کې پروت دی تره که مې خبر روغه که مې خبر وایي به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه واوړې ده یو نه نیسي بل یې بل نه نیسي دې غریب ځان ته حیران دی څوک یې لکه ګورې خبره پټوي درنه خزانې مونتې را خو حل نه وایي څوک وایي دا د قصده لیونې کړې دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او ته کم دی نوم دې ښایه پلانکي مې نوم دی پلانکي مې پلار دی پلانکي محله کې اوسېږي روغې ته لیونې پلانکي محله کې پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قصده لیونی سر یې ونیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس ته چې پادل دي څوک یې لیوی څوک یې خزانې مونتې ده څوک یې ګرې ورې وایي سر یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی دی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته یې لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمري کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی یې پرې ور دننه کړه وایي بادشاه سلامت یو غل هم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا هغه بادشاه ته دی د پیانوس خو دا نه دی بادشاه څه شو بادشاه د کومې راغی چې ور مخامخ یې کړه ورته یې ویل ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه اوس هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پوه شوم هلکه به تاسو غلي شئ ما سړی وپېژنم څه نوم دی دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلانکي د کوم کلي د فلانکي کلي بس پرېږدي د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روږ شوي دا یو پکې پیدا شي هغوی وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا خو سره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي و بېګا وی د دقیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه له مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو دقیانوس ته ومعلوم وي ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی لار دې څه نوم دی پلان کې قوم قبیله تخته یې راویسته فایل راوت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تښتېدی دقیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی خو 309 سال وین څوک کړی دی بادشاه قوم ته وویل راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښول دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دغه رنګې به پروردګار مملکي او د قیامت ورځ به خدای پاک راوچت د مکې مشرکانو به دا ویل ذات نبی علیه السلام یو کافر راغی او یې داسې دغه یې راواغېسته زور هډوکې او پر یې ګوتو یې داسې ورجو ویل ته څه وایې چې دا به واپس ژوندي کېږي نبی علیه السلام ورته وی او دا به واپس ژوندي کېږي اذا كنا عظاما وترابا أئنا لفي خلق جديد او آباؤنا الاولون دا به واپس ژوندي کېږي الله وی بالکل ته به هم ژوندی کېږي واپس ستا دا پلار ور به واپس ژوندي کېږي چې کوم ذات د نیس نه د نیش نه شته ته انسان راوستی شو او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه دانچه چوره ده غوښه پیریسته صرف هډوکي دي هغې نه واپس ژوندی کولی شي که نه شي ژوندی الله په دې قادر
ځای چې تماشه ووینو د ملګري ووینو دې مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه رالل وایي تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وایي به چې دا خو دې تیار اوسه دی زه ورځم چې راولې پوه کړم وایي ډېره ښه ده دوی په غار ور دننه شو ملګرو ته یې ویل چې یاره وروره څونه بوده به وی یو شپه څونه بوده به یا بل وی سروازي وی 309 سال هم نیکبختو خوب کړی دی څنګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجې جوړېږي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې بس دا مهرباني وکړئ موږ به راځو تاسو له خو تاسو موږ پرېږدئ خپل غار ته دې کې موږ 309 سال پاتې شو الله دلته په موږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده دلته له الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمة د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا منګه باندې رحمت نازل او زمون په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي او زمونږ دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته ننوځو ځای به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته ساه وایستل فوراً په الله خوب راوسته او پروردګار ته ساه وایستل الله مونږ کړل چې بادشاه سره د کار اندو تاسو اوس چې سړي پر ونوتل سړي پراته دي مونږ پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی اوس دا غار کوم ځای کې دی دا علماو پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پرون کې یو غار دی پرون کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی دی په هغې کې د 21 څلور دانچې پرتې دي تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري اندلس کې غرناطې یو ښار دی دا تفسیر امام قرطبي د هرې کلي سره تعلق لري او دی په خپله لیکي چې ما په خپله لیدلي دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي څنګه لاشونه داسې دانچه چې ستا غوښې هډوکي له ټولو سره یو شانتې وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې دانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وی هېڅ پته نه لګي چې دا څوک دی غار هم شته د جومات آثار هم شته ممکن ده چې دا هغه کسان وي نور حقیقت ته رب العالمین خبر حضرت ابن عباس رضی الله عنه وایي چې زه د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد نه لاړم وایي چې لاړمه نو وایي خلک وایي چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف وایي حضرت معاویه صاحب وایي چې ور دننه کېږو چې تماشه وکړو چې څنګه دي وایي ما ورته وویل چې نه مه ور دننه کېږه ته د قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې سبهم تحسبهم ایقاظا وهم رقود ته پې ګمان به دا کې چې دا ویفلي داسې پراته دي او د اوده دي ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال وایي زیر ښي او ګس طرف ته اړوم راړو وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملبت منهم رعبا که ورانې که نه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي به پکې راوتښتې وی الله او قرآن شریف کې داسې وایي نو مور نشي ورتلی که ورلې روب به در باندې راشي حضرت معاویه صاحب ویل نه ابن عباس خامخا څوک ور دننه بوم چې پته ولګي یو څو کسان یې ور دننه کړل چې ور دننه یې کړل نو خو یو سیلی راوست داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې کې واپس راوتښتېدل دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده شام کې یو غار دی شام په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاش هم ورسره شته لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار او ما ته مخکې وویل چې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو زه د خوشت قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی نو په هغه غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سي میم یو طرف ته دی میم بل طرف ته دی نو په هغې کوم څه لاشونه پراته دي او دا غار لا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې خدای شوې ده
هغې کې دا واقعي دا شداد یو بادشاه تېر شوی تاریخ لیکلی و جابر هغه زمانه کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاه او دا یو خبره به چې کوم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او مشن پیدا شي دا لازمه خبره ده د په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرقو سکې چې د خدایه دعوې اعلان جاری کړ چې کوم سړی هم زما دربار ته راځي لکه زموږ بادشاهانو ته د څوک نه نوم د څوک ورته سنید کړ څوک ناست په تندي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده سجده چې ته د خپل مبارک او خشته و د عزت اندام ته سر دی دا په خاورو کې لګې خاورې د ذلت شی دی د خپل مبارک او برکتي تندي په خاوره کې به هغه چاته لګې چې ته د هغه نه ډېر یېرېږې ستا ټول هر څه د هغه په خبرې قدرت دي او دا ما سوی د الله نه بل ذات نشي کېدی پوره عاجزي وکړي پوره بندګي وکړي او چې چاته د سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼئ دا ما سوی د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي به دې زما دربار ته نه راځي چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای ګوري په هغه ځای به بادشاه ته تزمو ته پرېوته سجده به یې راګوري ولې د خدای دی وایي اینه که بېرته اسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبره عیانه شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او چې په دې لاره څوک هم چې زما دې ټوپۍ ته به سجده لري چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و فوج والا هغوی به توره اطلاع په صاحب دا قبرجن دی دې سجدې نه دی هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکړو یا یو مجاهد به لاره تېرېده نیغ یې کړو پر یو نه سر دی د بادشاه رو پولیس کلکه ونیولې دې پانه ګوره یې څه ته ووت وایي دا بره څه پراته دي Hace chico que te lo preparo. Oh, joder, tenía jabón. Tu opera. No, tu opera, tu opera, انتاج المتبورة، نعم كده. بيلا بادشاہ تو پیدا ہوئی دار چاچے دا کو پیرا. پھر بادشاہ کو کلا دا کو تو پیرا ہوئی تاکہ بارو ساری کو اس تو تو پیرا کہ کہ نہ تو پیر نو سکرو کو دے سارے پسارے دا لا vera pratera. تو نو گیا دی لاتا دی پسارے. تو کہ نے فائل توی. راته دغه په سر که مو نیرول د باران ته مې ښودله مې خو ټوپۍ ده که نه کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي منمه چې د بادشاه ده نو چا د خیراتي د بادشاه ورته وایي نه دې ته به سجده لګې چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوه افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک تو دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګو سجده به زما راته هغه ذات ته لري چې کوم ذات به بود تنبید پیدا کوم چې خالص پر مالک ده دې د مسلمان ده اصلا نظام دا مسلمانی په دې موږ په لورو چې مسلمانی کې موږ خو معمونې غوندې ټیپر او په موډو او پارس خپله مسلماني دی کوم په لږ لفظي د اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي وی خر ته دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک نو په لاره روان دی او هغه ته نو داسې و خدای دې راپېښ یې کړې مات بادشاه ځان ته هغه ډله په دغه شی درکړي تاسې ویلي دي وی صاحب زه خو احترام به کوم عزت به دې کوم د بادشاه قدر به دې کوم که ورته مې ماته ووایه چې زما په اوس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا توبه اوس دې د ستا په مخامخ راته ولاړې چې تا ته هم سر ولګم تا دې مړ بادشاه وایي داسې چم دی چې دې وجل غواړو خو دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وایي د ده بکي راولې بکي ولا راوستل بادشاه تلاوت تپوس کې لکه ته څه کار کوې معلومات ورسره کوي وایي زه صاحب غشو ویشتل او په ویشتو واده هسې یې وکړئ به ما له د غشو د ویشتو چل راځي چې زه غشي ویلم نو هغه چې کوم ځای ته نشیش اخیستي نو پوره هغه ځای لګي پوره یو انجن د هغې نه مخکې رستونه دي دا یو د بابري وه چې د بادشاه په مخکې د خپلې بادنۍ ادغار کوو وایي ښه غشي ولې او هغه چې تم شیش دی برابر دی وی او ورچې ویل د بچي راوړی بچي راوستل او وضو یې ورته مخامخ پرېږدی او د هغه په سر باندې منا سیو کېښودی وایي ته مې غشي ویستو چې که دا لیده او د هغه شي راوالی او دا اوس دا څه به ولې
پته به دې ولګي که ته دا تشو د مشتو ماری دی او دا سیو دې ونیسته نو انعام به هم درکم او خوشو به دې کړم غږ هم درته نه کوم او که څه دې خطا کړم افطار هم سره من وباسم او چې خطا شي نو سید به لګي د خدای په سر یې ورته سیوې ښوي اوس ډېر چې سم څنګه کوم اوس واقعي که زه چې خطا کېږي که د دوی سر به لګي یا به مې سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي داسې به سوري پته او په صاحب که مې وویشته ودې ویشته نو زه بري او به یوازې په پیل نه تاله ورې لوی عزت هم لري غریب غشم هندو په لاس کې واخیسته چې خدای پاکه داسې په امتحان کې ګیر ما غوښتې ته داسې لاس کې نه دی اخیستی نه مې هندو په لاس کې اخیستې ده او دا څو زما د دوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زی به مې لګي سیو به لګي د دوی سترګه به او ګران کار دی چې ادریس مخامخ سړي ته ودرېږي کوي دا خپل یو دا چې مطلب یې لکه خپل زوی یو اصلي ورته په سر کېښوده ویل شابه اوس پیشنا ته تا دعوه کوئ چې زه دغه شو د ویښتې ماهر تکړه شم وروسته یې لاس کې واروي شو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله دا هر څه ما سره کېږي چې زه سجده تا ځای وم او دې بادشاه ته نه الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې ده او الله زما دا بچی هم ستا په واک او اختیار کې ده او زما د بچي دا مرګ هم ستا په واک اختیار کې او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته ده چې چېرته غشی مې په لاس کې نه اخیست ای الله دې رسوایۍ نه خو نه وساتي چې غشي یې رافت او ورپرېښوده تاریخ لیکي داسې وطنو کې چې پټک الحق سیو په دا منځ دی بچی یې بچ شو سیو دا پرېښوده بادشاه دا درلې دې ته یې وټپاو وایي دا ناروغان دی دا لاس ما بري هم کړی بري مې کړی او زما ټوپی چې زما په دروازه پرته وي هر څه پې سجده پرته لري او ستا متعلق د اعلان دی چې ته وایي هسکه غلی ګرځه چې وایي زما ټوپی خو ځکه چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه ده لګي باید هغه باندې دی نو بادشاهان قسمونه قسمونه تېر شوي دي شداد هم د خدای دعوه کوي د خدای او چې کم سړی به دربار ته راته نو ډېر هم بې حکم و چې سجده به ماته لګوي او چې کم سړی به د دربار نه بار و نو د خپل شکل بوتان یې جوړ کړي دي نو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کې د بوت پوړه په هغه ته به ور سجدې لګوي که مریض به راغی د دغه شداد بادشاه نه بیا غوښتنه کوله چې دا یې له جوړ کړه چې چاته بل څه تکلیف و ده نه بیا غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور یې ډېر لوی طاقت یې چې د زړه نه څوک پوه ګڼي خو مجبور خلک یو ځل یې سوی چې راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یې مې وویل بیا کې یې کنده وپرانیستل او په هغې کې یې مې وبل کړ په ځنګل یې تل نه فرار ته وایي تاسو به یې دومره لرګي راوړی په لاهور کې به ورسېدل وویل باشي بلېدلی چې کوم سړی به د نافرمانه و چا به یې خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس هغه یې نیوه کور کې به یې غورځوي خدای خو دې ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای بلوټ ته به یې غورځوي ویل جنت به وغواړي نو حکم یې وکړو زما په سلطنت کې چې کوم یې خشته خوږه ځمکه وي چې هر قسمه میوه زرغونې هغه ځای ما له وبایي نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهرانو هغې وګرځېدل یو علاقه یې ورته کړه وایي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي وینونه هم پکې دي اوبه هم پکې دي داسې دی چې اوبه هم پکې وي نو سم یې مزېدار دی اعلی دی دا دی دی ورته ایښو اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه د هغه راوړی چې دی په دې خپل باغ کې وکړه او اعلان یې وکړو په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دي هغه په خپل باغ کې وکړه بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کوي چې په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړو داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کومې میوې بوټي و نو هغه د په دې باغ کې او چې کوم ګلاب و کومه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه وی خلک جنت د ولي نو ما له به داسې کوی چې خشته ښکلې ولي به زما په دې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته منیدارې ولي یې پکې جوړې کړې چا ورته ویل صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي وی لښتې جوړ کړې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغې هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به
وایي جنت کې خو به شاته مې د شاتو ولې به مې وي لر شی په مخ د ځمکه ګرځې چې کوم ځای د شاتو مچۍ وي راولې حتی چې کوم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامان و هغه ټول یې ده په خپل باغ کې کېښودل خشته خشته جینکۍ او هلکان یې راوستل هغوی په هغه باغ کې دېره کړل غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره ویري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړه په دې باغ ده لګیا دي صاحب مصریان لګیا دي څوک پکې وسپنه لري یو څوک پکې پیتل لري یو څوک پکې تانې لري یو څوک پکې یاقوت د مرجانو څوک ملغلرې پیسې دې خرڅېږي او باغ تیارېږي اعلان یې وکړ چا ورته ویل صاحب د الله په جنت کې په داسې محل به دي د هغې به یو وخت د ترو وي بله به د سپین وي وایي شا به یې سره سپین هم راغلو چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین وي ټول راغونډ کړه بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي زه داسې جنت جوړ کړم زموږ پر خلک مې دا مچې ده اوس دا جنت فردوس هغه جنت دی یا سلات جوړ کړل ویله مې ډېره کمقله خبره ده ډېره کمقله خبره ده اصل نه ده شداد جنت ته محتاج دی شداد پسې د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بول هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه مو پیدا جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا سألتم الله فاسألوه الفردوس خو د الله نه سوال کوئ نو فردوس ته یې غواړئ نه دا چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته موږ ووایي دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه مقابله کوي و جنت د یو فټي مقابله د یو مېوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې ده وایي څومره سره سپین چې دا ټول پیدا کړل چې به بنګلې یې پکې جوړې کړې او په چا کې دا وایي دا جنکۍ پکې دی دوی دا خوري او هلکان وایي دا غلمن او ولې یې پکې جوړې کړې او باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین دا غونډېږي یا هغه سره سپین یې پکې ولګول د هغه پکې د شیشو پرتې یې جوړې کړې د څو سپینو یې جوړې کړې وزیران ولاړ اوس صاحب جنت ته تیار محل هم پکې صاحب تیار والمحل وزیرانو له محلو غلامانو له محل بعد ټول یې پکې جوړ کړل وایي صاحب اوس دې ته افتتاح کوي لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي اوس افتتاح کوي او په پرانسته به کې په خپله به مردي او ستا وزیران به مړ ډېره ښه چې دې څنګه روان شو ټم خو دا ظالم سړی چې ظالم د دې نه د انسان هم نه پرته او د الله د فرشتو پتې پورې ابراهیم علیه السلام فرشتو به الله ته چې اخلال ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی خدایه راوینځ خو د الله هر کار پرې کړه فرشتو به سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وایي چې د بار هم سر پرېوتو ویې نه سر سپین هم پرېښی ویې نه سر ویرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښی دي قسم نه دي پرېښی ته راسه جنت وګوره داسې نوی ډول یې کړو وایي پاک ورې ته زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او دا څونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم زه ورته ویې رامخکې ویې صاحب لږ سره بار دي کوم ځای دی ویې یو ماشوم نجونې وه د هغې غوږ کې والی وسرو مې د د والو اخیستې خو هغه په جلا شو په چغه شو وتي مې پلار یې مړ دی زموږ په رحم راغی دقه والی په فلانکي کلي کې یې ماشوم یې په غوږ کې شته او د عقیب په مخ د زړه په چې څومره تعلي د ښځو د نرو ټول راغوښتلي د ستا په باغ کې نه بولي وایي هله به د اس نه کوږېږم چې د دغې ماشومې نه هم دا والی راوړی او د جنت د دروازو شپا کې ولاړ دی ټول فوج او لښکر وزیران ورسره ټول ولاړ ول وایي صاحب تاسو را نه نږدې نو بیا دې سړی مینې که که نه هغه والی به دې سره وړي وایي نه نه تر څو چې دغه والی هم نه راوړی او دا هم په دې جنت کې لګوړي دي زه به قدم درنه نه مته شول ماشومې لا یا رب العالمین و من مرگ و ایمان مرگ و برگرده الله زمون مرگ و اصلاح برگرده